الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف ومن محبت سر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. گرامی قدر لری نزدین راتلونکو ټولو مهمانانو، میزبانانو، مشرانو، کشرانو، نوجوانانو، تاسو ټولو ته زه خوش آمدید هر کله یم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما عزتمندو، جمعه مبارک ورځ دی او هرې جمعې په ورځ باندې موږ ته د قرآن مجید آیتونو په رڼا کې او احادیثو په رڼا کې موږ ته دین متین زده کړې دپاره څه نه څه میلاویږي. الله دې زموږ دا صحیح زموږ دا ناس دا خپل رضا دپاره وګرځوي. ما عزتمندو، الله رب کریم فرمائی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 34 اولنی سپارہ. فرمائی یاد کړئ هغه وخت په کوم وخت کې چې مونږ فرشتو ته ووې آدم ته سجده وکړئ. فسجدو، ټولو فرشتو سجده وکړه، الا ابلیس، مگر ابلیس شیطان ونه کړه. ابا، انکار یې وکړو، واستکبر، تکبر یې وکړلو، وکان من الکافرین، او دی وګرځېدو له کافرانو نه. په دې آیت کې ډېر شی خبرې دي. بهرحال مونږ به لږ لږ څه پکې بیان کړو چې مونږ ته څه میلاو شي. شیطان د پیري له نسل نه دی، د جن له نسل نه دی، خو چونکې ده به عبادت ډېر کولو، عبادت په ډېر کولو دې لجاته الله ده ته د خپل عبادت په وجه سره په فرشتو کې ځای ورکړو، فرشتو کې دی پاته کړو. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی شیطان 80,000 کاله د جنت خزانچی پاته شوی دی. 80,000 کاله، 14,000 کاله د عرش نه طواف کړی دی. 20,000 کاله د فرشتو استاذ پاته شوی دی، او 10,000 کاله د اعلی علیین کې دی پاته شوی دی. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی په یو اسمان باندې د ده نوم زاهد و، په بل باندې عابد، په بل باندې عارف، په بل باندې ولی، په بل باندې تقی، په بل باندې خازن، او په اوم اسمان د ده نوم لیکلی و عزازیل، او په لوح محفوظ باندې لیکلی شوی و ابلیس. شیطان چې دومره مقام، دومره منصب، دومره مرتبه الله ورکړې وه، او دی یې د راغوزار کړو له دې مقام، له دې منصب نه. کومه خبر وه شیطان چې دې منصب نه راغی. او بیا تاسو به د مرګ سختي اورېدلې، خو د شیطان چې کله روح قبض کېږي هغه به مو چېرته نه وي اورېدلی. انشاءالله هغه به هم په آخر کې وروسته شیطان ته به الله څنګه سزا ورکوي. ما عزتمندو، شیطان حضرت آدم علیہ السلام تفسیر کبیر لکھی
چې کله الله د جسد خاکی جوړ کړو دی راغی ورته ودرېدو وایي دې کې یو څو سوري دي ځای په ځای باندې سترګې دي پوزې دي خوله ده ناف دی نور خو ما ته څه ده کې داسې ښکاري نه خو که الله ما ته د ده تابعداري حکم وکړو زه به د ده تابعداري نه کړم تفسیر کبیر لکی چې څه وخت آدم علیه السلام ته الله علم الاسماء علم ورکړو د ټولو شیزونو نومونه علم یې ورکړو په هرې ژبې کې د هر یو شیز نوم یې وښایلو بیا یې فرشتو ته ودرولو نو فرشتې وی چې یا رب ته خو انسان پیدا کوي مونږ په جمعو کې بیان کړي دی به داسې کوي دا به دا کوي نو الله ورته وفرمایل انی اعلم ما لا تعلمون زه هغه علم لرم پوهه لرم چې تاسو یې نه لرئ نو الله د ټولو شیزونو نومونه به یې په فرشتو پیش کړو فرشتو ته نه ورتلو نو الله رب کریم فرمایل اسجدوا لآدم آدم ته سجده وکړئ آدم ته فرشتو سجده وکړه په دې حکم کې لواړو نه دا حکم اول چا ومنلو او چا ونه منلو شیطان ونه منلو هغه مردود شو لواړو نه مخکې سجدې دپاره سر حضرت اسرافیل علیه السلام ښکته تفسیر کبیر لیکي الله رب کریم ته د اسرافیل دا ادب دومره خوند ورکړو چې د اسرافیل علیه السلام په تندي باندې پورا قرآن الله ولیکلو سبحان الله پورا تندي باندې الله د اسرافیل علیه السلام الله خپل کلام ولیکلو تفسیر کبیر دا لیکلي چې آدم ته اصل سجده څه شی و مقصود حضرت آدم علیه السلام په تندي کې نور مصطفی پروتو زما او ستا خیستا د مدینه سردار جانان نور د آدم په تندي کې پروتو دې لجاته الله فرمایل اے فرشتو آدم ته سجده وکړه مطلب دا دی چې الله کل کائنات کې چاله عزت ورکړی هغه یې هم په شروع په ادب باندې کړی په عزت په تعظیم باندې کړی او انبیاء علیهم السلام ادب او تعظیم په ازل کې هم الله ذکر کړی تر ابده پورې به داسې وي ما عزت مندو نو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم نور په صدقې باندې الله او فرمایل فرشتو ته سجده وکړه سجده په دوه قسمه دي دا واورئ یوه سجده لپاره د عبادت وي یوه سجده لپاره د تعظیم وي عبادت سجده نه مخکې امتونو کې روا وه نه زمونږ امت کې روا ده که چاته به طور عبادت سجده وکړه دا مشرک دی د شرک وکړو اسلام دایرې نه خارج یوه تعظیمي سجده ادب له جهته چاته سجده وکړي په نورو امتونو کې روا وه زمونږ په امت کې نبی علیه السلام په شریعت کې روا نه ده که چا وکړله تعظیمي سجده حرام کار یې وکړلو زمونږ په امت کې تعظیمي سجده روان نه دی او عبادت سجده خو په یو امت کې هم هغه صرف الله ته کېږي بل چاته عبادت سجده نه کېږي نو ما عزتمندو شیطان الله رب کریم مردود کړلو الله ورته وفرمایل تا سجده آدم ته ولې نه وکړه وی خلقتنی من النار و خلقته من الطین زه دې له اور نه پیدا کړی دا دې له خټې له خاورې پیدا کړی علما فرمایي شیطان الله برباد کړو په درې خبرو باندې یو شیطان حسد وکړو دویم شیطان تکبر وکړلو او دریم شیطان خپل ځان بے پروا کړو چې گویا کې ما باندې د چا لاس نشته ما باندې د چا حکم نشته دې درې خبرو په وجه سره شیطان داسې برباد شو چې اصل بربادي خو به د الوي چې کله د مرګ راځي ما عزتمندو قدرمندو اسرافیل علیہ السلام سجدے کې مقدم شو الله د په تندي باندې پورا قرآن ولیکلو
الله نبی ته سجده وکړله، الله حکم ادا کړو. نو تاسو خپله سوچ وکئ چې الله خپل نبی ته دومره مقام ورکړی، حضرت آدم علیه السلام ته دومره مقام ورکړی چې د شیطان انکار په وجه سره شیطان ته هر څه ور برباد کړل. په جنت کې یوه ولیش ځای نه دی پرېښودی شیطان چې سجده یې نه یې پرې لګولی، دومره سجدې لګولې دي. خو د انبیاو ادب، د انبیاو تعظیم دا یې زده نه و، بې ادبه و، تعظیم یې نه و زده، الله هر څه ور برباد کړ. نو اوس که یو سړی ډېر غټ عالم وي، هغه د له شیطان نه خپل انجام حاصل کړي. یو سړي د ډېرې غټې ډګرۍ کړې وي، عالم دی وي، فقیه دی وي، مجتهد دی ولې نه وي، خو چې ده په زړه کې د الله دوستانو انبیاو قدر تعظیم نه وي، د ده انجام هم د شیطان دی، د انجام به هم د شیطان وي. لکه بني اسرائیلو کې ابن سقا، بني اسرائیلو کې بلعم باورا کله علاقې ته چې بني اسرائیل راغه، نو دته خلکو وی چې تو د موسی علیه السلام خلاف بددعا وکړه. هغه وی زه څنګه بددعا وکړم؟ دا خو الله نبی دی، کلیم دی، الله کلام ورسره کوي. خو بهرحال دا خلکو چې تحفې تحایف ورمات کړل، نو بلعم باورا چې 100 زره به ده خواته صرف د اینګ تعداد او دعای مستجاب و چې دعا به یې کوله دعا به یې قبوله وه، الله هر څه ور برباد کړل. تر دې پورې چې دا ژبه چې موسی علیه السلام خلاف بددعا کوله، دا ژبه یې راووتله، او تر دې پورې چې پاخانه ښکته په ځای باندې په خولې شروع شوه. وایي ای زما قوم خلکو خدای دې تاسو برباد کړي، زه خو تاسو خو له ما نه هر څه واخیسته، الله نبي خلاف تاسو زه راپورته کړه چې بددعا وکړه. نو ده به بني اسرائیل یادول، بددعا کې به په خوله باندې خپل خلک راتله. هغوی وایي ته مونږ ته ولې خیرې کوې؟ وایي زه نه کوم، زما ژبه کنټرول نه بهر شوه. نو ما عزتمندو، دا د هغو خلکو انجام چې څوک نیکانو پرهیزګارانو ته په سپک نظر سره ګوري، سپک نظر سره ګوري. حضرت یوسف علیه السلام په مصر کې خرڅ شو. الله رب کریم ته دا انداز د مصر خلکو خوند ور نه کړلو. د حضرت یوسف علیه السلام له جهته الله د مصر خلک 2 کاله په قحط کې مبتلا کړ چې زما نبی ګورې دلته بولی ولګېده، اگر چې نبوت اعلان یې نه دی کړی، خو ګرځي خو به په دې وجود سره که نه. نو به هر حال ما عزتمندو شیطان دا انجام شو، شیطان دې ځي تر ورسېدو. او حضرت کعب الاحبار فرمایي کله حضرت کعب الاحبار چې دی حافظ الکتابین ورته وایي، د تورات هم عالم او د قرآن هم عالم. حضرت عمر فاروق په لاس ایمان راوړی. حضرت کعب الاحبار رضی الله تعالی عنہ فرمایي څه وخت چې قیامت قائمېدا وخت شي، الله به حضرت اسرافیل ته وفرمایي و چغه ووهه، هغې چغې سره به نیم خلکو عقل لاړ شي، بې هوشه به شي. او فرمایي بلې چغې سره به دا ټول خلک مړه شي. بیا به الله رب کریم حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام را پورته کړي له خپلو قبرونو، او ورته فرمایي به وګورئ انجام وګورئ چا په وجه سره چې تاسو له جنت نه بهر شوي یې، او چا چې آدم ته له سجدې نه انکار کړی، د هغه انجام وګورئ. نو الله رب کریم چې څومره انسانان او پیریان پیدا کړي، دومره انسانانو په تعداد او د پیریانو په تعداد سره به الله حضرت اسرائیل علیه السلام ته طاقت ورکړي، او الله رب کریم به ورته فرمایي نن زما غضب د سره واله، زما قهر د سره واله، او ورشه شیطان ته د په وجه سره زما ډېر بندگان جهنم مستحق شو، نن د هغوی ټولو مجموعې برابره سزا به ورکوي. حضرت کعب الاحبار فرمایي په داسې یو شکل سره، په داسې یو صورت سره به اسرائیل علیه السلام شیطان خواته راشي چې شیطان خواته راشي که صرف دا شکل انسانان وویني که نه، یو
زی روح به په ځمکې مخ ژوندی پاته نشي. دی به له مشرق نه تر مغربه پورې، شمال نه تر جنوبه پورې، کم طرف ته چې منډه وهي ارضي کې به دته اسرائیل علیه السلام ولاړ او بیا چې د ده روح راکاږي الله به ورته فرمایي ای اسرائیل دومره سزا ورکه د روح راکاږلو سره چې څومره ما ازل نه تر ابده پورې څومره مخلوق پیدا کړی او دوی ته مې د مرګ تکلیف ورکړی، دا ټول تکلیفونه راغونډ که او ده په مرۍ کې کېږده. نو په دې سختۍ سره به شیطان سا واخیستلی شي، دومره چغه به ووهي شیطان چې که دا ده چغه واوري که نه خلک به دومره ویریږي چې څوک به هم ژوندی پاته نشي. دا به د ده بدبختي انجام وي. او بیا الله رب کریم به حضرت مالک علیہ السلام ته وفرمایي جهنم اور تیز کوي، خی سخت کوي او لواړو نه مخکې دا شیطان وردن نه کوي، ولې چې ده زما ډېر بندگان بې لارې کړي. نو ما عزتمندو شیطان ډېر سخت انجام، څه عادتونو دی دغه شي راوستلو. بس اوقات مونږ هم په وینه کې شیطان گردش کوي، حسد هم کوو، تکبر هم کوو او ځان بالکل بې پروا حسابو چې ګوره په ما باندې خو د چا هم لاس نشته. حسد ډېر غټ وبال دی. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي حاسد سړی چې دی، حاسد سړی الله رب کریم فرمایي چې دا زما په تقسیم راضی نه دی. حسد کوونکی زما په تقسیم راضی نه دی، او که دی زما په تقسیم راضی وی ګورې ده به حسد نه کولو. او فرمایي تکبر، التکبر ردائی، حدیث قدسی دی. الله فرمایي تکبر چې دی دا زما صادر دی، صادر. او څوک چې تکبر کوي گویا کې دی ما سره زما په خدایي کې شراکت کوي. الله اکبر. او په ورځ د قیامت په الله محبوب فرمایي چې رب کریم به تکبر کوونکو خلکو ته د میږیو شکلونه ورکړي، میږیو شانتې واړه واړه بیا کوي او خلکو ته وایي خپې پرېږدوئ او پرې ګرځئ. ولې چې دوی په ځمکې مخ باندې تکبر کړی و. نو ما عزتمندو زمونږ په معاشره کې هم دا شی ډېر موجود دی. حسد کور په کور نه بلکې سینه په سینه کې موجود دی. د چا کاروبار ښه شي، د ده کاروبار ولې ښه شو؟ که څوک په یو کس په علم کې په تقریر کې په ښه غږېدا کې وي یاره دا ولې داسې ده، لکه موږ دغه شیز دپاره ځان وزګار کړی دی. خو یاد وساتئ دا یوه داسې بیماري ده چې شیطان یې کوم ځای ته ورسولو. او دا داسې بیماری ده چې حضرت امام قاضی عیاض رحمت الله علیه فرمایي زما یو شاګرد ذوالقرنین زه سر خواته کېناستم، یاسین شریف مې ورته ویلو، وایي ده ماته وایي چې یاسین بند که ماته مه وایه. بس چې دا ټکي وکړو دی نه بعد دی مړ شو. 40 شپو 40 ورځو بعد مې په خوب ولیدو چې فرشتو جهنم ته روان کړی دی زما شاګرد. مړ چې و فلانیا ته خو ډېر قابل وې، په علم کې ستا په شان څوک نو، اخر دا ولې؟ نو دوی چې ما کې یو څو بیماریانې وې. یوه بیماري ما کې دا وه چې ما ته طبیب ډاکټر ویل چې ته به کال کې یو ګیلاس شراب څکې. ما به کال کې یو ګیلاس شراب څکل. دویمه خبره دا وه چې ما به لویي کوله، تکبر به مې کولو. او درېیمه خبره دا وه چې ما به خپلو ملګرو سره حسد کولو. ما سره چې کم کلاس پیدو ما به هغوی سره حسد کولو. حسد څه ته وایي؟ چا سره د یو نعمت ولیدو، یو شیز دی ولیدو، هغه د ستا په طبیعت ښه نه راځي، ته ووایې چې یاره دا سړی خو د دغه شیز قابل نه دی. اورې لکه موږ ډېر خلک وایي مړه دغو ته الله مال ورکړی، سړی غږېدا یې نه ده زده. دا حسد دی. دا انسان له دې ځینه راپورته کېږي چې کله دا ژبه چې دی دا د زړه ترجمانه ده. نو تا په خپل زړه کې دا خبر راغه چې دی خو د دغه شیز نعمت قابل نه دی، دا حسد دی. او فرمایي دا حسد چې دی دا نیکۍ داسې سیزي لکه
څاروي ته زناور ته چې وچ واښه ور واچوي او زر زر یې خوري. داسې د انسان اعمال بربادوي. زمونږ په معاشره کې پروت دی حسد نه زمونږ خلکو سینې ډکې دي. او تکبر ډېر بد شی دی. بني اسرائیلو کې یو نیک پرهیزګاره پارسا سړی و، دومره مرتبې خاوند و چې دی به روان و ورېځې به سوری پرې کړی. یوه ورځ یو ګنهګار ورته راغی، هغه ورته وي چې لږ ما د سره روان که، چونکې تا الله بزرګي در کړې په سر د ورېځې ټوټه وي چې زه هم د سره لاړ شمه. وایي ځه ته چا راوستی؟ ټول عمر دې په ګناهونو کې تیر کړو، ته ما سره یو ځای ځې؟ نو الله ناراض شو، د ده هغه عبادت یې د ده په مخ ورګزار کړ. او رب کریم هغه ورېځې والا ټوټه چې هغه حصه چې وه هغه ګناهګاري پسې روانه کړه. ارحم الراحمین دی، په چا باندې رحم کوي، په چا باندې فضل کوي. بهرحال تکبر په وجه سره سړی وبال شکار شو. مونږ ته پکار ده چې دې بیمارۍ نه ځان ساتو. الله رب کریم نے مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي. الحمدلله رب العالمین. کریم پروردگار عالم